بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تقریبا 60 کاله مخکې به موږ او د موږ ملګري چې کله به هم سکول ویلو بیا به هم بکسې پټ ځای کېښولې بیا به رالو د الوکاټو باغ ته. دا د چوې صدرنشاه ډېر ښایسته د الوکاټو باغ ده. موږ به بیا رالو بیا به هم دلته الوکاټ ټوله ورځ کې خوړل. کله چې به د سکول چوټي سوله بیا به ولاړو. نو ډېر ښایسته باغ ده. موږ بیا تاسې ته در ښکاره کړو. وعلیکم السلام ورحمة الله. دا د الوکاټو باغ د چوه کې مشهور دی الوکاټو باغ. ډېر ښایسته الوکاټ کې تقریبا 2-3 کیلومتره باندې دغه باغ واقع ده. دا ښایسته ښایسته ونې دي کې او دا موسم د الوکاټو د الوکاټ پاخه دي. ښه الوکاټ دي خو پاس شکولو اجازه نشته. لاندې چې پراته وي هغه اجازه ورکوي. باغبان هم نشته چې پوښتنه ترې وکړو چې څرنګه چل ده. الوکاټ ورکوي نه ورکوي. لیکن پخوا وخت کې بیا دا قانون و چې کوم الوکاټ په کوزو لیدلي ول د هغو به اجازه ورکوله. وعلیکم السلام ورحمة الله تعالی. اوس خو معلومات نشته. نن نه تقریبا 60 کاله مخکې به موږ چې کله سکول دلته په چوه کې ویلو بیا به کله کله بکسې به هم چیرې دوکاندار ته کېښولې بیا به یوه ورځ تېرولو لپاره دلته رالو. ملګرو سره یو پوره ګروپ په شکل کې به و. بیا به دلته ورځ به م ټوله تېره کړه. کور والو به ویل چې سکول ته تللي دي. موږ به ټوله ورځ په الوکاټو کې تېره کړه. په دې نالیو کې به پخوا ډېر زبردستې اوبه رابهېدللې ډېرې یخې. مخکې چینې دي. د هغو چینو نه به ډېرې ښایسته ښایسته اوبه راتللې او دلته به خلک په ګرمي کې راتله روژې په موسم کې. دلته به بیا غسل کوی. په دې نالیو په غاړه باندې به خلک ناست وو. مخکې یو جومات ته ښایسته د بنډر جومات به ورته ویل کېده. نو په هغه باندې به خلک ناست وو. خلکو به بیا هغلته لمنځونه کړل اودسونه به یې کړه. تقریبا ګنټه به انتظار و. هلته به بیا غسل کوی. نازل جان ملا هم را سره ده. نن موږ ویل چې یاره نن د مدرسې تقریبا 100 ورځې چوټیانو ورځې پاته دي. موږ ویل چې زه چکر به ولګو دا باغ به وګورو. هره ورځ په زړه کې دا طلب به و چې یاره نن به ځو سبا به ځو. نن موږ مشوره وکړه چې یاره راځه چې ولاړ سو. وختي را پاڅېدلو راجګ سولو د الوکاټو باغ ته رالولو. دا د الوکاټو باغ ده. د موږ ډېرو ملګرو به دغه باغ لیدلی او په دې باغ کې به ډېرې چکرې والي. نن موږ هم رالولو دې الوکاټو دې باغ ته. تاسې سره دا شریک دا د کلرکار لوی روډ ده. دې طرف ته چوه صدرنشاه دا روډ بیا داسې تللی د کلرکارو ته. دا بنډر ده. بنډر چړایي دا د بنډر جومات. دا روډ بیا کلرکار ته تللی ده. دا د جومات نن یې در ښکارو. دا جومات په ګرمي کې یو وخت جون جولای کې چې کله روزه وه نو په دې جومات کې به ډېر رش و. په دې نالۍ کې به د چینې یخې اوبه راتلې. دا نالۍ ده. دلته به خلک ناست وو. په دې ویاله کې به اوبه راتلې. ډېرې یخې اوبه به وې. خلک به په دې غسلخانو کې لمبېدل. دا د جومات دننه حصه ده. د بنډر مشهور جومات. څوک چې چوي ته راغلی یا چوي چکر والی نو دغه جومات به خامخا ورته معلوم وي.